پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي وای دا سود نه دی، سود چې سړی کوي دا چې هر څو ډیر سي آخر پای د هغه څه دی؟ کموالی دی، کمبود دی، لږوالی دی، ختمېده دی. بس دا اټل خبره ده، اټل فیصله ده. سودخوره چې هر څو دنیا ولري په آخر پای کې به داغه دنیا الله جنې اخلي، داغه به لږیږي، داغه به کمیږي، داغه به ورکیږي، داغه به ختمیږي لازمي. ورسې وګورئ عزیزانو په دې ښار کې پسې وګرځئ څومره ډېر سودخواره پر څومره یو موټر سایکل و چاته ورکړي په 1 لک روپۍ موټر سایکل دی دا یو چا تر واخلي چې ور واخلي بیا ورته وایي دا په 6 لک روپۍ دی تر دونه وخته پورې که دې پیسې نه کړه بیا تر پلاني تاریخ واوښتلې بیا دونه پیسې در باندې بالا کوم. یو موټر سایکل د 1 لک روپۍ موټر سایکل 6 لکه 8 لکه 10 لکه 20 لکه. ما یو سړی ویل دی مولوي صاحب یو موټر سایکل را کړی دی 14 لک روپۍ اوس را باندې یو موټر سایکل ور کړی. دا د سودخور زوی دا چې نو سبا ماجد جوړ کړی نه چې ملایانو لر را رواني چې الله جصاب خدای به پر دې جنت مسجد وتا ته جنت ترکي. مولوي صاحب تا بلا خدای دوزخ لور سره بوزي دوی خو پرېږده تا بلا الله جهنم لور سره بوزي. دروغجنه ولې درواغ وایي؟ دا هغه سودخوره نه دی، دا قبضهګر نه دی، د خلکو کورونه نه لاندې کول، د خلکو مځکې نه لاندې کولې. اوس سکیم ور باندې جوړ کړي، ماجت ور پکې جوړ کړي، ولې درواغ وایي مولوي صاحب؟ وسواس الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے ایمان والا او تاسو د الله سره وبېرېږئ. وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین. دا سود پرېږدئ، د سود معامله پرېږدئ، لارې پرېږدئ. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. کچېرې تاسو سود نه پرېږدئ الله فرمایي اعلان جنگ دی زموږ ستاسو په مابینځ کې. کم چې سودخوره دی د الله او د رسول سره اعلان جنگ دی. الله فرمایي زما استاد خوا بس زیات نو تخپل کار کو زه خپل کار کوم. فإن لم تفعلوا کتا سود سود پرې نه شوي فاذنوا بحرب من الله ورسوله. بس اعلان دی. وڅ چم کوي دا اعلان د فوجانو د خوا نه دی، دا د طالبانو د خوا نه دی، دا د جناتو له خوا نه دی، دا د قبایلو د خوا نه دی، دا د الله او د رسول له خوا دی. څه پکې وایس او سودخورو څه چم کوي؟ ورسې وګورئ په دې ښار کې عزیزانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې کم سړی سود ورکوي پر هغه دم لعنت، چې سود اخلي پر هغه دم لعنت، دا منشي چې ورلیکي پر هغه دم لعنت، دا ګواهان چې ورسره ناست پر هغه دم لعنت. صحیح سره بیا سبحان الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي وای کچا د سود یو روپۍ وخوړله یوه د الله په دربار کې 14 سواره بدکاري کول مخ تورول دا دومره لویه ګناه نه ده لکه یوه روپۍ د سود خوړل. صحیح سلو څه چم کوئ؟ دا د ملایانو خبرې دي که د الله او د رسول خبرې دي؟ دا ښار په سود چلیږي که نه چلیږي؟ په دا مسجد کې په لمانځه کې خلک ولاړي په 3 صفه کې یو صف سودخواره نه وي. ژغ به نور ته کو ولې د میاشتې 2000 روپۍ راکوي، ژغ به نور ته کو ماجت یې جوړ کړی، ژغ به نور ته کو په روزه کې زکات راکوي. ښه که یو سړی را ولاړ سلو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب فرمایي رحمه الله که چا د سود روپۍ ورسره ولې بیا یې دا راواخیستلې مسجد یې به جوړوئ یا یې غریب ته ورکولې یا یې خیراتولې نیت یې دا و د ثواب چې الله را سره راځي کې دا کافر سو د ظالم زوی پر دا خبره باندې. صحیح سلو د سود روپۍ حرامې دي مرداري دي. نو ته چې راولاړ شې دا د الله په لاره کې ورکوې د ثواب په نیت، ثواب په حلالو کې الله چاته یې ښي ته په حرامو کې کوې. سرفراز خان صفدر صاحب فرمایي دا زموږ مسله ده په دې خبره سړی کافر کېږي. څه پکې وایي څو سودخواره به اوس کافران دي. اوس کفر خو نو داسې نه دی چې پر سړي غږ وکړي ته کافر سوې ته کافر سوې ته کافر سوې. یا کفر به هلته در معلوم چې اخرنۍ سادي سوګلی دي او قبر تور شوی سوې ستا دا خیال زه مسلمان یم هلته تا ته ولیکي چې ته خو کافر راغلی یې موږ لره. هغه ول ما خو لمنځونه کول ول و تعالی منځونه کول خو سود یم حلال بلی جایزه بلی. د الله رسول فرمایي داسې زمانه را روانه ده چې دا سود به دومره عام سي که یو سړی سود نه کوي لا به هم بخار او اثر چې دی هغه ورسېږي. ورسې په دې ښار کې وګورئ په دې ښار کې څه چم کوي؟ ته مجبور رسولې چې مجبور رسولې ډېر
مجبور چې هیڅ یوه ذره دې مخ بله خواته نه اوړي بس بازار له راورلی تا ته یو سړی وایي چې وروره دا موټر دی موټرسایکل دی کور دی دا مثلا په 1 کروڑ روپۍ و تا ته رانیسي درې کې چې درې کې ته خو مجبوره یې ته بیرته ژر خرڅوې نو راولاړ سي هغه د 1 کروڑ روپۍ شی په څو خرڅ کړي په 40 لک روپۍ خرڅ کړي په 40 لک روپۍ هغه 40 لک روپۍ هم د بل ملګري ورته ناسي هغه یې رانیسي ځای پر ځای 100 روپۍ وګټلې 15 لک روپۍ وګټلې بیا هغه سړی چې دی هغه بیا د خانه خرابه ده بیا چې سبا د 2 روپۍ ورکوي بیا په 2 کروڑ روپۍ باندې وشي هله راسي په دې ښار کې عرب پتیان در ښایم په دا ښار کې په دا مسجد کې لمانځه لره به هم راځي چې د ماښام ګوله هم نه لري او د شپې ځای هم نه لري وسولې تا د الله او د رسول اعلان جنگ په جنگ بدل کوي تا ویل چې د جنگ ته زه تیار یم نو تیار اوسه په دا ښار کې ډېره زوروره لوبه روانه ده ورسې وګورې هغه عربپتیانو کربپتیان نن د کومو خبرو سره مخامخ دي ستا دا خیال دی چې ما روپۍ وګټلې ګټه دې ته نه وایي چې ستا دخل را ډېرې روپۍ رالې ګټه دې ته وایي چې ستا دا 1 او 2 روپۍ ستا په غم باندې خرڅې نه سي په هسپتالو په اغاخانو په شفا د اسلام آباد په دغه رقم کچاریو په پلانیو په پلاني په تاړو ستاسې خرڅې نه سي دغه ته بیا حلالې روپۍ وایي ته خالي دا شمارلو ته ډېرې وایه پوه شوست او د سودخوره سړي زه یوه علامه در وښیم سودخوره سړي یوه علامه دا د بې شرمه وي یوه ذره بې په سترګو کې نم نه وي قطره د اوبو چې د هغه نه وي څنګه هغه دا ستا په کور کې به بابا مړي ادې به مړی خدا مکه زوی به دې مړي ته پر جنازه یې دی د لر راشي جسه به پیسو ټیم هم پوره دی کلی راکوي نو ته دا نه ګورې چې خدا مکه الله دې نه کوي دا زوی پر جنازه دی د فاتحه په ورځ د لر راشي څنګ ته کښېني ښه دعا وکړي ځان سره د کرایه هم لاره روان کړي صحیح سلو ابا ښه اوږده دعا وکړي بیا آخرت هم ډېر ووایي یاره که پښتانه دا د فاتحو په دعاو بخښل کېدل په لا اله الا الله که دا زما یقین دی که یو هم دوږخي وي نو ګر جنتیان کې سودخواره دي کې غله دي کې ډاکوګان دي کې بدکاران دي کې شرابیان دي ګر جنتیان دي دا درواغ م سره خطا ایستلي دي ملا صاحب م تباه او برباد کوي ذلیله مې کوي سلسل دعاوې پسې کوي هغه ظالم زوی په لس کاله ټکې لمونځ نه دی کړی ته د ملا په دعا بخښې په لا اله الا الله کې د ابوبکر صدیق په دعا له وبخښې دروغزنانو دوکهبازانو چلبازانو د خلکو کورونه مې ورته تباه کړو نو دی به څه کوي د جنازې په ورځ راشي وایي زما پیسې د فاتحه په ورځ به راشي ته په هسپتال کې پروت یې ډریپان به در چړاو سوي بس دواوې به دې سر دی به راشي والله زموږ پیسې داسې ماته ضرورت را پیښ شو کار ډېر مې لاس تنګ دی که کډپره نه وي لږ راشه جنې راکړه داسې خلکو سره الله اعلان جنګ کړی دی تابع لرئ وس یې لرئ کولی شئ کوایه 5 ورځې او د الله رسول فرمایي داسې وخت به راشي چې دا هر څو غټ سودخوره و ډېرې روپۍ درلودې خالي انجام ته ګورئ انجام د هغه روپۍ به الله جنې اخلي الله دې هر مسلمان وساتي الله دې هر مسلمان وساتي سبحان الله تی په خبر ابن ماجه حدیث دی سودخوره کم سے کم عذاب یې څو دی کم سے کم عذاب د سودخوره څو دی یعنی هغه سزاوي د عذاب چې راواخلي اوس خدا مکه الله دې نه کوي الله دې وساتي الله دې هر مسلمان وساتي دا تورې وایم هم ډېر حادث دی چونکې یو سړی د خپلې مور سره بېلاري وکړي بدکاري وکړي هغه څو سزا ده صحیح چلو دا نو هغه د سودخور کم سے کم سزا یې دونه ده لکه سړی چې دا ګناه وکړي هغه ته الله کومه سزا ورکوي هغه سزا دا کم سے کم ده پوهېږئ دا ښار کې خو وینئ او داسې برمله ښکاره سود کوي پخوا یې څه چم کوئ پخوا به د مسلمانانو سره کوئ اوس مسلمان ته به دی وکول یاره دا موټر یا موټرسایکل دا کور به در رانیسمه دغه واخله او بس بیا نو ما ته برته به پر ما خرڅ کړي پر چا باندې خرڅ کړي ازه صحیح سو د غلو زامنو دوکهبازانو چلبازانو اوس راولاړ سو په بازار کې د هندوانو سره روغې پیسې نغدې روپۍ ورکوي نغدې روپۍ لک روپۍ ورکړلې 2 میاشتې بعد 1,10,000 روپۍ غواړم چې تور حاجي صاحب یا آغا صاحب یا مولوی صاحب یا تبلیغی یا پلانی خان و ملک دا ولی و یاره د کافرانو سره خو سود ګناه نه لري د کافرانو سره خو سود ګناه نه لري تنوي صاحب فرمایي نو دا خو بیا دی ووایي د کافرانو سره بدکاري ګناه نه لري دا په دې ښار کې در ښایم دا زما چې د ګرد جهان سره نفرت کېږي بد مې جن کېږي زړه مې جن ماتې هغه د دا غلو زامن دي
په ژړه دې هم خطابات شي، په تبلیغ دې هم خطابات شي، په تسبیح دې هم خطابات شي، په ذکر دې هم خطابات شي، بیا یې مسجد جوړ کړی په هغه دې هم خطابات شي. او بس چې ته کښېنې د خورا حدیثونه در سره وایي. هملایان خواران خدای لکه ښځې هر څوک یې غته ایستلی شي. ماشاءالله څه زوروره حاجي صاحب څونه دینداره و. مولوي صاحب لیونی لیونی مه کېږه، ساده ساده مه کېږه، سرایي سرایي مه کېږه. دا غل دی، د غله زوی دی، دا سودخور دی، د سودخوره زوی دی، د نیم جهان تباه کړی دی، په دا خوله یې مه خطاوځه. نو زه الحمدلله تقریبا په سلو کې د پښتنو و 80% ته رسېدلی یم چې خطاوځم نه، داستی په درواغو، داستی په ډو په دوکهبازۍ. بس الله دې مغفرت وکړي، الله دې مغفرت وکړي. الله دې اول ما سم کړي چې ډېرې غټې خبرې کوم. الله دې نه ګمراه کوي، که ګمراه یم الله دې پر هدایت کړي. او چې کوم څوک ګمراهان دي الله دې هدایت ورته وکړي. کوم څوک پر هدایت دي هغه دې الله پاک وپالي تر قیامته پورې. الله دې مې د سوده وساتي، الله دې د مسلمانانو د حق وساتي، الله پاک د انسانانو د کافرانو د حق وساتي چې موږ در پښو لاندې کوو یا یې موږ خورو. الله رب العزت موږ داسې نه جوړوي چې وعده الخلاف سو، داسې دې مې الله نه جوړوي چې په امانت کې خیانت وکړو، داسې دې مې الله نه جوړوي چې موږ دروغجنان سو. دا ټول پیغمبر علیه السلام منافق بللی دی، دروغجن هم منافق بللی دی، په امانت کې خیانت منافق بللی دی، په وعده کې خلاف ورزي منافق بللی دی. و څه چم کوو؟ الله پاک دې مې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي. الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي. موږ قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت د دعوت تبلیغ والا جماعت والا راغلي پېښور جماعت دی. د دعوت او تبلیغ په مقصد پوهېږئ؟ د دعوت او تبلیغ یو مقصد دی، نه د امام ابو حنیفه لاره ده، نه د امام مالک لاره ده، نه د امام شافعي لاره ده، نه د امام احمد بن حنبل لاره ده، نه د دیوبندیانو لاره ده، نه د بریلویانو لاره ده، نه د سلفیانو لاره ده. د الله وحدانیت، د محمد رسول الله رسالت او طریقې په ځان کې وحدانیت، د الله منل او بیا په هغه عمل کول، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقو او د سنتو په رڼا کې پوه سواست. دا دعوت و تبلیغ د مخلوق سره بیلول و خالق ته درول، دا د دعوت تبلیغ مقصد دی. د مخلوق په دربار کې یو سړی پروت دی چې هر څه عزت و ذلت هغه بلې، د دې ځای را لرې کول، د خالق و دربار ته درول، دا د دعوت تبلیغ مقصد دی. صحیح سلو نور دعوت تبلیغ هیڅ نه د قوم سره، نه د مسلک سره، نه د مذهب سره، د هیڅ هغه بیا بل خبره ده چې الله پاک دغه کار د مذهب د امام صاحب او دغه رقم د دیوبند د علماو څخه واخیستی، هغه بیا بل یو پیرزوینه ده. پر هغه موږ د الله حمد وایو، د الله شکر ادا کوو. خو بس مقصد دا هغه دی خپله څه زده کول و جهان ته ورښول. که د خپل زده جهان ته ورښیې، که د خپله نه زده و بل چاته بیا دعوت والا ته کښېنه هغه بیا تا ته در زده کړي. صحیح سو بس دغه مقصد دی، دغه آخري خبره ده. خیر الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي. نو دعوت مقصد دا ولو موږ قریبان عاجزان ټول عالم انسانیت الله پر دې کلمه وپالي او پر دا کلمه موږ ته مرګ راکړي چې مرو دا وایي لا اله الا الله محمد